تاسو د چاوي چې په تش لاس مقابلې کوي تاسو سره نور دي څه ځان له سرونو باندې زه خو د پښتنو سلام ساتم او سندره دا زه چې د عدم تشدد خبره کوم نو دا دې لپاره چې تاسو په دې خبره باندې ځان پوه کړئ انګریزان خو دا غواړي چې خدای خدمتګاران د موږ سره جنګ وکړي هغوی خو د ډز دپاره بهانې کوي اما شاه ما به ټولو خبر پوه کړی دی خو هلک دی وینه ګرمه ده وینه یې ګرمه ده نو څه وکړي تاسو سره نور دي څه ځان له سرونو باندې زه خو د پښتنو سلام ساتم او سندره ګرامه ده جی بابا دا زه چې په ستریام کې تاسو سره یم زه تاسو ته د جنګ خبرې کوم که د عدم تشدد بابا زه خو دې ټولو ته ستاسو د خدای وینا بیا بیا وایم خو جانځې ملک دی جذباتي کار یې کوو ما دا اډیو جدي ټولنه وغواړم ډېر ښه ده بابا ماما هغې څنګه وکړې نه کېږم شاه محمده ته څنګه د کور مشر یې کوم مشر چې د خپل مشر نه نه خبر چې دې څه کوي نو دې به سبا د خپل څه مشري وکړي غویان خو شو خو بل ډېر په ځان پسې جامبړه راکړي تاسو یو جانځې نشئ کولی دا د دې حال دی دا د دې کارونه دي نه لکو تاسو د چاوي چې په تش لاس مقابلې کوي باچا خانه انا اعلم اسمعها زه ستا مشره خور یم خو بیا هم درته باچا خان یم ځکه چې تا قام مشري درکړې ده او کشران یې بل زده کوي زه وایم عدم تشدد او دې ته تشدد لاره خپله کړه ته د دوی خبره خو واوره که نه بیا فیصله وکړه هلکو لالي جانه بابا ته مې کیسه وتېره کړه چسکوی بندو په دغه یې ورځ د امریکي جنرالو زموږ په جلوس کې روانکاري شامل کړل باچا خانه دې پښتنو له فیصله وکړه زه دا هلکان د جینکو په شان ورکړم ما خو خدایي خدمتګارۍ دلیل ده سلام خان درکړی دی دا خدا جانځیر دی زما درې واړه لوڼه هم په وطن قربان یوازې ما مه ګټې تا وګټې خاوره وګټې دا خاوره
ازادي غواړي خو په تشدد نه په عدم تشدد. ماما موږ ستاسو د حکم مطابق سکول بند کړی و. شرپسند شرارت وکړو په موږ یې تشدد وکړو. jangan sih bukannya kan di tehrik na mau ताला से दावत खान दर करेंगे तो वतन पाना नहीं जमा हर सो कुर्बान कहते तो जानते बनेगा जरा से नशा बोले दासी زه په ماشومانو جنګونه نه کوم. جانزیب سبق ته پرېږده. بادشاه زه خو یو ځل د برهان خان نه سرتوره شوې یم خو د پښتو په څادر کې پټه یم. لکه د سر پیچک ته لګېدې که د وطن بازار ډېر پوه شو نو واخله مونږ درځه زه پښتانه په جنګونو نه وژنم. زه اول د دې دپاره د تعلیم غم کوم. د خپلې خور په تربیت باندې یقین ساته. دوی به سبق ووایي او تا سره به موږ روان یو. ځکه چې جمع د خور راشي نو بیا وړوکې او لوی ته نه ګوري چې اور لګي نو ټول سیسي لنده او وچ. زما فلسفه د عدم تشدد ده. عدم تشدد خپل کې د تشدد نه منع پرېږدې. ګورئ تاسو د ماما خبره واورئ. خیر دی لږه حوصله وکړئ. فدا زما ورور ته راځه. زه نن ستا نه دا تپوس کوم چې داسې ولې وشو. دا تپوس تا څوک نشي کولی خو زه ستا مشر خور یم نو دا پوښتنه به د دې پوښتنو دپاره کوم. عدم التشدد زما لاره ده. زه تشدد نه خورول غواړم. زه پښتنو ته تعلیم ورکول غواړم چې پښتانه په تور او سپین پوه شي نو ژوند به یې روښانه وي. پاچاهانه انګریز دلته زور او جبر او تشدد کوي. انګریز خو جنګونو ته خوشحالېږي. هغه به ډېر زورور وي خو د پاچا خان د عدم تشدد نه زیات زورور نه دی. دا به انګریز هم مني خو چې په جنګ ستړي شي زما په خبرو خبره شي. ته دکان مشر یې خو زه یو مور یم
زمانتي سبزروها من قدامي تخبر شيء تاسو زما د مور په خبرو خفه کیږئ تاسو ته چا غلط خبر درکړی دی تاسو له چې سردریاب ته جرګه درغلې وه چې سکولونه به بندوئ او تاسو ورته ویلي چې دا خو زه ستاسو راتلونکی نسل د انګریز د غلامۍ نه خلاصون غواړم تاسو دغه پیغام باندې ټول پښتانه پوه شوي ځکه پسرلن اوږه په اوږه ولاړ دي باباجي خدای خدمتګاران ټول ویې واړه دا کیده لري څنګه چې تاسو وایئ چې تشدد د جنګ پیدا کېږي او عدل تشدد د محبت پیدا کېږي محبت چې د امن علامت دی د ژوند زیری دی او ستاسو مشن او د ژوند لار ده